تيسير مصطلح الحديث ولا سبق نمبر 36 کی داگی الموقوف موقوف حدیث تا و بلور کی المقطوع مقطوع حدیث تا بیگا والا سبق کی دا خبره بیان کړې چې د حدیث چا طرف ته منسوب کولی شي هغه په اعتبار سره موږ دلته کې څلور قسمونه خایم حدیث قدسي و خیال بل حدیث مرفوع. اوس دریم نمبر د المطلب الثالث والموقوف موقوف حدیث شتل شي تعریف او لغتا اسم مفعول د اسم مفعول سیاده من الوقف دی وقف نه جوړ شي د کأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي لکه روي چې د صحابي ته ورسیږي به ودرېږي مخ ته سند بیان نکي ولم يتابع سرد باقي سلسله الاسناد د اسناد ولا سلسله چې کوم بقایا یې کانه دی هغه ذکر کول جاری و نستی. اصطلاحا هو ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقرير. اصطلاحا د دې معنی دا چې هر هغه څه چې صحابي ته منسوب یا قول وي یا فعل یا تقریر وي. شرح التعريف اي هو ما نسب او اسند الى صحابي چې صحابي ته منسوب شي مسند شي او جمع من الصحابه یو صحابي نه بلکې ونه زیات سواء كان هذا المنسوب اليهم چې د کوم خبره ته منسوب ادا کیدل شي قولا قول په صورت کې او فعلا د فعل په صورت کې او تقریرا د تقریر په صورت کې سواء كان السند اليهم متصلا او منقطعا سند به متصل ک منقطع خو دې ته موقوف نه لش. امثله اوس مثالونه تخای امثله مثال الموقوف القولي چې قولي وي موقوف حدیث هغه مثال دا د قول الرأي لکري چې وي قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه علي سيبيل حدث الناس بما يعرفون خلق ته دومره اندازې کې خبري بیانوي چا په پویږي او خبريږي تنه بجندل شي ترسیدل شي اتريدون ان يكذب الله ورسوله اسی خبري ما کوي چې د الله او رسول تکذیب وشي یعنی ګران خبري مغلقي خبري وته ما کوي ډېری مشکل شي په آسان الفاظو کې وته خای آسان تعبیر سره سو کر دلته کې قال علي کنه پیغمبر اسلام ته نه د منسوبه کړي مخته خبره. مثال الموقوف الفعلي فعلي شي موقوف حديث ګوره قول البخاري د امام بخاري سي قول دی چې و اما ابن عباس وهو متيمم ابن عباس په تیمم حالت کې امامت کړیو سو ګوره دا فعل د ابن عباس. مثال الموقوف التقريري تقريري ته ګوره قول بعض التابعين لکه تابعي چې وایي فعلت كذا امام احد الصحابه ما د پلانکی صحابي په مخ کې د سکار او کوی خبره مې وکړه ولم ينكر علي ما تاخذ سوني چې دا صحیح کړی دی که غلط کړی دی خاموشي اختیار کدي معنی دا چې دا د صحابي تقریر شولو. استعمال اخر له يستعمل اسم الموقوف في مجال غير الصحابه د موقوف حدیث لکه څنګه صحابي نشره غلط ته استعماليږي او کله کله د غیر صحابه لپاره استعماليږي هغه د پارشه مطلقاً نه ده لیکن مقیدا تقید پکې شته تقید نه بغیر نه کیږي. فقال مثلا هذا حديث وقفه فلان على الزهري فزهري موقوف کړه ده او على عطاء فاطا سے باندې ونحو ذلك. اصطلاح فقهاء خراسان د خراسان فقهاء یو بل اصطلاح شته يسمى فقهاء خراسان المرفوع خبرا يسمي فقهاء خراسان المرفوع خبرا مرفوع تاغودي خبر نه کوم خراسان فقها دي او الموقوف اثر او موقوف تاغو اثر نه. اما المحدثون فيسمون كل ذلك اثرا محدثين نظر ټول تاثر نه لانه ماخوذ من اثرت الشيء دغه چې د دوړ رخص شي دي اثرت الشيء نه اثرت الشيء معنا شای مې نقل کو اي رويته بیان مې کو روایت مې کو. فروع تتعلق بالمرفوع حكما نور د څه فرعي خبر شته چې مرفوع سره حکمن تعلق ساتي. وای چې هناك صور من الموقوف في الفاظها وشكلها سدسي حدیثونه شته خبر شته چې موقوف په الفاظو ته وګوري شکل صورت وګوري ته موقوف لګي خلکن المدققه في حقيقتها کڅوګ شي بریک بین وي په غوپ نظر سره وګوري ډیپلی اوس کو اگر دیکھ لې
ناغه ته پاته ولګي چې یرا انها بمان الحديث المرفوع چې دا حدیث هم د مرفوع په درجه کې ده یا په معنی کې ده لذا طلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما ذکر علماء وغتا مرفوع لخا حکما وي اي انها من الموقوف لفظا چې لفظ په اعتبار سره خوشاله دا خبره موقوفه ده چې صحابي باندې ودرول شي د خل مرفوع حکما خدای دین کومه معنا روزي دا شی لکه د مرفوع نشي روزي کا شان دي ده ومن تلك الصور په صورتونو کې دا غد وګورئ څو صورتونه درکړ دي یقول الصحابي الذي لم يعرف بالاخذ عن اهل الكتاب صحابي د څه خبره وکي چې هغه په باره کې موږ ته دا نه معلومه شره د اهل کتابونو خبري را اخلي یو خبره وکړه لا مجال الاجتهاد فيه چې پاکي اجتهاد هم نشي چلی د چې تویره د خو مجتهد فيه خبري ولا له تعلق ببيان لغت سرم تعلق نستی او شرح غریب او د غریب خبره شرح هم نه ندینه پاته لاګي چې دا خبره شده مرفوع په درجه کې ده مثل الاخبار عن الامور الماضيه لکه د تیر زمانو خبري ورکی وشي د سی خبره خیلی و کبد الخلق لکبد الخلق متعلق ما حدیث دي مثلا او الاخبار عن الامور الاتيه درتلون کی کورونو په باره کې خبر وي کلملاحم لک جنگونو شو الفتن متعلق احوال یوم القیامه قیامت متعلق احوال تبه د مرکوب په درجه کې ایمانن او الاخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص اذا سکار په باره کې وخت چکاوي مثلا ثواب یو نه عقاب اصلي كقوله لكوي چې من فعل كذا فله من اجر كذا کسود سکارو کې ته د اجر ملي کسود سی ګناه کې به د عذاب پیرسي او دا سزا وي با ید شیطان نمبر 2 چې او يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه چې صحابي د سکار کوي فعل کې چا کې اجتهاد نه چلی کنه دې معنا دا خبره اخص کړي د چرته نه كصلاه علي رضي الله عنه صلاه الكسوف لك علي صاحب د کسوف منځ کولو كصلاه علي رضي الله عنه صلاه الكسوف في كل ركعه اكثر من ركوعين لك بار رکعات کې دون زیات رکوع به کول نمبر جیم او يخبر الصحابي انهم كانوا يقولون ويفعلون كذا ولا يرون بأسا بكذا چې هغه به د سکار کول د خبره به کوله خاغه باندې به فرق و غیره یا سبأس یا څنګه بنا غنلو حرج مرج دي معنا ده چې د شدي مرفوع معنی کی دي فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه مرفوع که پیغمبر لسن زمانه ته د سکار منسوب کو شعر صحابه وای چې موږ د سکول او خبره د پیغمبر سره د زمانه متعلق کی چې باغی دور او عهد کې می کول لکه قول جابر سره کول نه د به د مرفوع په درجه کې شي كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل چې موږ د پیغمبر سره زمانه کې عزل کولو قران کریم هم هغه ټیم کې نازلې دو نو موږ ته نه مانی نکړو عزلنا وإن لم يصرفه إلى زمنه كبد زمانه ته مضاف نه کې عهد پیغمبر ته فهو موقوف من الجمهور جمهور حضرات په نسبت د موقوف شمرل شي کا قول جابر لك جابر سیب دا ویلو كنا اذا ساعدنا کلمه جگ زای ته خطل کبر مو بي الله اکبر ویلو اذا زنه شکل ټټ زای ته کول زدل سبحنا مو به سبحان الله ویل ندی کې د رسول الله په کې نه یلی کنه نه بل سی یا او یقول الصحابي یا صحابي چې عمرنا بكذا مو ته د سپلنکي خبره حکم شو او نهینا عن كذا پلنکي نه منی شي او من السنه كذا ردا په سنت کې رضی مثل قول بعض الصحابه لکذن الصحابه دا یلی دي چې امر بلال ان يشفع الاذان ويتر الاقامه بلال ته حکم شي چې اذان جلد کو او اقامت تاک کوا وکقول یومیتی لک یومیتی بی د سیر نهینا عن اتباع الجنائز من خزمنی شوی جنازي په سیده تللنا ولم يعزم علينا خدا خبر ډیره په خانه د کړي سو ګره دا ششو مرفوع حکم کی دخیلیږي او قول ابي قلابه عن انس لك ابو قلابه د انس نقل کې من السنه دا و طریقه د سنت ذات تزوج البکر حلسی بقام عند سبعا شکل باکرا کواری په نکاح کې راشي سیبه باندې نور دې سرواله کې د غدل جوی د پرششي ووسی کی يقول الرأي في الحديث عند ذكر الصحابي بعد هذه الكلمات الأربع
یا کله کله یو روي وي کنه چې د صحابي ذکر کول ټیم کې دا څلور کلمو کې وا کلمه وي مثلا کوي خبر نقل کوي به د سي يرفعه مرفوع کوي او ينميه منسوب کوي او يبلغ به رسوي پیغمبر سمته او روایت یا روایت ته مسند شي الفاظ وروړو کنه نه دا په مرفوع حکم کې شل کګوره که حدیث العرج لك عرج حدیث بین انا بوريره د بوريره نه بور کې چې روایتن اڅنګ روایت چې لا تقوم الساعه حتى تقاتل قوما صغار الاعين فتس الانوف د سې قوم سره جنگي قیامت نامه خي پوډکسترګي کټا پیزي پلان فیز سره اوسو ګره دا حدیث اوسو ګوره دي کې روایتن یو سره مختلف کلی بو را فسره یا یبلغو سره ولیکي یا ينميه سره ولیکي يرفعه ندا په مرفوع حکم کې شی بیا یا او يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب بنزول آية یا صحابي تفسیر بین دی و آیات او هغه تفسیر د هغه آیت په نزول سره تعلق ستې چیرې د دې لپاره سبب نزول ده شان نزول جوړیږي قول جابر لکه جابر وایي كانت اليهود تقول يهود بدا ويل من اتا امرته من دبرها في قبلها جاء الولد احول چې کوم سره خپل خځه سره ورستنه مخته سيږي شي ندینه به بچی رسترګه پیدا کیږي فانزل الله تعالی لا دی متعلق ایت نازل کو چې نساءکم حرث لكم تاسو د پر کیتی به منزله دي تاسو دوسره ملودل شي په مخ کې سي کې د کم طرف نه هم یو سو ګره دي چې دا خبره جابر سي وخر زده دي سبب د نزول امداو چې يهود یلو نشي کول قبول کې د کم طرف نشي صرف یو جانب نه او قران کې رل نشي هر جانب نه کول شي خو یو شي کې ډبل کې نه سوګر د شش مرکوب درجه کې خامخته یو خبره کې هل يحتج بالموقوف یا موقوف حدیث سره استدلال کیږي چې تنه احتجاج وکي وای چې الموقوف کما عرفت لك څنګه دی په جندل قد يكون صحيحا کله د صحیح درجه کې او حسن کله حسن کې او ضعیفا کله ډیر کمزوري لكن حتى لو ثبت صحته خچل دا خبره د مودنه دا تاسو کول غوړو کده یو حدیث مبارک کې دا ثابت شې دا صحیح دا سره د موقوفه نو په حال یجب العمل به به عمل واجب کني واجب دا تاسو نه کول غوړو والجواب عن ذلك د دې جواب دی چې ان الاصل في الموقوف عدم وجوب العمل به موقوف متعلق خاص الخبر دی چې دی بنه د عمل نه وی واجب لأن اقوال وافعال لصحابه چې د موقوف حدیثونه شته د صحابه او اقوال یا افعال وي لكن ان ثبتت فانها تقوي بعض الاحاديث الضعيفه وكثابت شي د شیط اقوال دي سره نور ضعیف حدیثونو ته قوت حاصلېږي كما مر في المرسل لك څنګه مرسل کی خبره ترشلي ان حال الصحابه كان والعمل بالسنه صحابه خدا حالت چې سنت باندې بیا عمل کول او حد لم يكن له حكم المرفوع دا صورت کی خبره چې مرفوع په حکم کې نوي اما اذا كان من الذي له حكم المرفوع هکه به د موقوف دغه حدیث درجه کې شو یا د هغه چانه شو چې مرفوع په حکم کې شو فهو حجه وخاص دلیل شو حجت شو يجب العمل به كالمرفوع به د مرفوع په شان دي بني عمل کول واجب وي یو شی بیان شو دویم نمبر څلورم نمبر المطلب الرابع څلورم شی په فصل کې موږ سره د المقطوع مقطوع حدیث تعریف لغه اسم مفعول من قطع يقطع کټ کول تل شي ضد وصل يصل دی وصل ضد اصطلاحا هو ما اضيف الى التابعي او من دونه من قول او فعل چې تابعی ته یا د تابعین لاندې کسته یو فعل منسوب شي چې پلنی د سکول یا د سیویل دي تبع مقطوع نل شي دي کی تقریر نه یزه کا سادي چې تقریر نه کوي هغه تقریر ته اعتبار شبل قول فعل په ذکر کول شرح التعریف هو منسب او اسند للتابعي او تابع التابعي تابعي ته يتبع تابعي ته منسوبي یا نو لاندې کسانو ته پمندونه من قول او فعل قول فعل وي والمقطوع غیر المنقطع په دې ونی ځان کوی چې مقطوع د منقطع نه ځان ته شي دي موصول سره شرسی منقطع رسی یا منقطع اختش سند کی قطع رالی او د مقطوع سره دا کا شان دي نه وي لأن المقطوع من صفات المتن مقطوع معنی دا چې دا د متن په صفاتو کې صفات ته قطع وکړغلی والمنقطع من صفات الاسناد منقطع تل سند کې ان کې تاراشي سند موصول نه وي نو منقطع کوم حدیث تل سند کې قطع راشي او مقطوع چې تل شي مقطوع تل په متن کې قطع راشي
مقطوع دی مجرد صيغه ده متن د پر استعماليږي منقطع دی باب انفعال صيغه ده د سند د پر استعماليږي اي ان الحديث المقطوع من كلام التابعي د تابعي وخبري فمن دون يلاندي كسولا وقد يكون سند متصل لذلك التابعي سند خود متصل وی کنه خود خبره چي شي کاټوي د پیغمبر وغيرها خبر نه اعلی خين ان المنقطع يعني ان اسناد ذلك الحديث غير متصل او منقطع دي تر سند نه متصل ولا تعلق له بالمتن متن سره تعلق نه خبره چي شي حديث وي امثله اوس دي مثالونه درکې مثال المقطوع القولي مقطوع قولي ولا مثال درکې قول الحسن البصري رحمه الله في الصلاه خلف المبتدئ مبتدی بدعتي شخص سړی په سیده منس کواله متعلق حسن بصری سی وای چې سوال وعليه بدعته کوا پس منزغه بن خپل بدعت ولا وبال بوي عبادت باغه بن وبال دي مثال المقطوع الفعلي فعلي ولا مثال ګوره قول ابراهيم بن محمد بن المنتشر ابراهيم صاحب وی کان مسروق رحم الله يرخي الستر بينه وبين اهله چې مسروق رحمت الله علیه سو دی په خپل کور ولا مینس کې او ځان مینس کې به پردار چواله ويقبل على صلاه بمنزته متواجیو ويخليهم ودنياهم غو به پرې د ول ځان تر ته بس منس کې باختاو ارڅ به پرې د ول سو ګره دا یو فعل نقل کې د چواله مسروق سی ولا حکم الاحتجاج به د مقطوع حدیث نه استدلال کول احتجاج کول څه حکم ده او د تداخل چې دین احتجاج کول شي کنه شي کوله المقطوع لا يحتج به بشيء من الاحکام الشرعيه په شرعي احکامو کې د دین استدلال نشي کوله اي ولو صحت نسبته لقائله که نسبت صحیح مشي چې مثلا پلاني سړي دا ویل دي پلاني تابعي خدا خبره به دلیل په تور نشي استعمالولي حکم د پاره لانه کلام احد المسلمين او فعلهم دا خدای یو مسلمان فعل شو قول شو بس لكن ان كانت هناك قرينه تدل على رفعه کبه د خبره وا قرینه او چې دلالت کول چې دا خبره مرفوع حکم ته رسیږي كقول بعض الرواه عند ذکر التابعي لكزنا روات چې کله د تبي خبره ذکر کوي کنه به سره د سی چې يرفعه دي دا خبره چې کله بینوله د مرفوع په شکل بناوله نو مثلا فيعد عند اذن له حكم المرفوع المرسل به دي حکم مرفوع مرسل درجه کې شي اطلاقه على المنقطع چې کله کله د مقطوع ولا اطلاق ته په منقطع کول شي نه منقطع ته د مقطوع نه يل شي کله کله اطلق بعض المحدثين كالشافعي وطبراني رحم الله امام شافعي لك طبراني وغيره صاحبان شو لفظ المقطوع او استعمالي د مقطوع لفظ وارد به المنقطع او اخلتنا منقطع اي الذي لم يتصل سند متصل او اصطلاح غیر مشهور دا مشهور اصطلاح نه د لپاره لګ به فکر کول پکار دي چې دلته کې د مقطوع نشه مراد داخلي متن ولا قطع مراد د سند ولا وقد يعتذر للشافعي رحمه الله امام شافعي سيد د لپاره موږ دا عذر پیش کو داغه طرف نه چې بینو قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح چې د منقطع ته مقطوع نه یلی د اخته مخابره چې کوم ټین کې داغه اصطلاح مقرر شو نه ویا اما الطبراني رحمه الله په اطلاق ذلك يعد تجوزا في الاصطلاح او د امام طبراني سره چې مقطوع استعمال کړي منقطع د پرده به موږ وایو چې دا په اصطلاح کې جایز ده اصطلاحاتو کې ډېر پابندي نه یا دا معنا د شکر د جواز یې کړه خفت نه کار خسته ده من مزوینات الموقوف والمقطوع چې کتابونه راتوخه چې موقوف او مکتوب کې ورکی مزن نه منه ځای کتاب وغیرہ تخیل چې یو کتاب کې د مصنف ابن ابي شيبه یو خدا شو نمبر 2 مصنف عبد الرزاق بل تفسير ابن جرير سي ولا تفسير ابن ابي حاتم دي ولا ابن المنذر رحمه الله او دي ولا